بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عربي کا معلم څلورم نمبر درس ته او اصطلاحات ضروری کم اصطلاحات وغه ختم شو. اوس په الدرس الاول شروع کو. الدرس موصوف ته الاول صفت ته دا موصوف صفت ته موصوف صفت په هر لحاظ سره یو شانتی وي. ٹھیک شو. په دې کې ان شاء الله بیا رستو باسونه کو. اوس مختصر وایو الدرس الاول اول درس. الدرس الاول اول درس کلمه او د دې قسمونه، یعنی کلمه او د کلمې قسمونه. کلمه څه ته وایي د دې تعریف په زده کوو، او بیا د دې څو قسمونه دي نو هغه قسمونه به زده کوو او د هر قسم به بیا تعریفونه وایو. نو اوس اول د کلمې تعریف زده کوو چې کلمه څه ته وایي. نو بامانا یعنی بامانا معنا ده مونږ ورته وایو معنی والا، او داسې کتاب کې وایي بامانا. نو بامانا معنا ده معنی والا لفظ. معنی والا لفظ ته کلمه وایي. چې د کم لفظ معنی وي که نه هغې لفظ ته کلمه وایي، او چې د کم لفظ معنی نه وي هغه ته کلمه نه وایي. ټیک شوه. اوس وګورئ قلم دی، قلم. نو قلم خو ګورئ قلم دا زما لاس کې چې دی د نوم دی قلم، دا یو لفظ دی. دا قاف لام میم دا قلم دا یو لفظ دی او معنی ده ځکه دې قلم ته وایي لیکلو والا سیز ته قلم وایي. نو د ده معنی شته د دې قاف لام میم معنی شته، نو دغه قاف لام میم ته کلمه وایي، قلم ته کلمه وایي. قلم دا قلم یو کلمه ده. اوس که موږ وایو موږ پښتانه وایو قلم ملم، نو د قلم معنی خو شته خو دا ملم معنی نشته. نو دا قلم پکې کلمه ده او دا ملم چې دی دا کلمه نه ده. نو چې د کوم لفظ معنی وي هغه لفظ ته کلمه وایي. لکه اوس موږ وایو قلم ملم، نو قلم دا کلمه ده او ملم کلمه نه ده. کتاب میتاب، کتاب کلمه ده، دا میتاب کلمه نه ده. بورډ موډ، بورډ دا کلمه ده او دا موډ دا کلمه نه ده، ځکه د دې معنی نشته. دا زمونږ په دې پښتو کې اسې ویل کېږي. نو بامانا یعنی معنی والا لفظ ته کلمه وایي. بامانا یعنی معنی والا لفظ ته کلمه وایي. معنی والا لفظ ته کلمه وایي. معنی والا لفظ ته کلمه وایي. اوس کتاب دا ځان له یو کلمه ده. که کتاب نوم چې دی واغستو نو د دوه ګتو منځ کې چې هغه کمې پاڼې وي بس دقې ته بیا کتاب ویلی شي. اوس قلم دی، نو دا قلم ځان له یو لفظ دی، دا کلمه ده. انسان دا ځان له یو لفظ دی، دا کلمه ده. ګورئ اوس اسم ځان له یو لفظ دی، نوم ته وایي، دا هم یو کلمه ده. فعل ځان له یو لفظ دی، دا هم کلمه ده. حرف ځان له یو لفظ دی، دا هم کلمه ده. ښه دقه شانتې ورسره اوس بل ولیکو ده ضربه معنا ده هغه وخل وکړه، دا هم یو کلمه ده. ټیک شوه. نو د کم لفظ چې معنی وي هغې لفظ ته کلمه وایي. د کم لفظ هم چې معنی وي که نه هغې لفظ ته کلمه وایي. او د کلمې درې قسمونه دي. د کلمې څو قسمونه دي؟ درې. معنی والا لفظ ته کلمه وایي او د کلمې بیا درې قسمونه دي. یو قسم دی اسم، یو قسم فعل دی، یو قسم حرف دی. اسم فعل حرف دا د کلمې درې قسمونه دي. د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف. د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف. اسم نومونو ته وایي، فعل کار ته وایي، او حرف داسې یو لفظ وي چې د هغې سره دا اسم یا فعل میلاو نشي نو معنی باندې څوک نه پوهېږي. ټیک شوه. اوس درته د اسم تعریف کوي. اول زه تاسو ته دا اسم او فعل پرېږدم. اول درته د حرف تعریف کوم. د حرف تعریف. حرف داسې کلمه ده، حرف داسې کلمه ده چې په خپله معنی کې د بلې کلمې یعنی د اسم یا د فعل محتاجه وي. دا حرف داسې کلمه ده چې دې سره د اسم یا فعل نه میلاو کړی د ده په معنی به نه پوهېږي. حرف داسې کلمه ده چې د سره د اسم یا فعل میلاو نه کړو که نه نو بیا به د دې حرف په معنی نه پوهېږي. ټیک شوه. که د حرف سره اسم یا فعل میلاو نشي نو د حرف په معنی انسان نه پوهېږي. لکه د من، دا من چې دی دا یو حرف دی. حرف د دې معنی ده نه. اردو کې وایي سه. نو اوس وګوره د من سره چې د اسم نه لګولی یا د ورسره فعل نه لګولی د ده په معنی به نه پوهېږي. نو حرف داسې کلمې ته وایي چې د حرف معنی زده کې نو دې سره به اسم یا فعل لګې. دا حرف په خپله معنی کې د اسم یا د فعل محتاجه وي. حرف په خپله معنی کې د اسم یا د فعل محتاجه وي. که ته وایې چې زه د حرف په معنی پوه شم نو دې سره به اسم یا فعل لګې نو بیا به د حرف په معنی باندې پوهېږي. نو دا خو مې لږ مختصر درته ووي، بیا به مثالونو سره درته وایم. اوس اسم داسې کلمه ده چې په خپله معنی کې د بلې کلمې محتاجه نه ده. حرف داسې کلمه ده
چې په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه وي او اسم داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه ده دې سره به بل کلمان لګولو ضرورت نشته چې یاره دې سره زه اسم فعل لګم یا ورسره حرف ولګم بیا به په معنا پوهېږم نه بلکل نشته اسم داسې کلمه ده چې دا اسم په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه ده د معنا په خپله معلومیږي د یو اسم چې ولیدو نو د هغه به په خپله معنا وي د هغه په معنا باندې انسان پوهېږي خو هغې کې یو شرط دا دی چې په اسم کې 3 زمانو نه یوه زمانه هم نه وي 3 زمانې دي یا ماضي تیره شوې ته وایي حال موجوده ته وایي او مستقبل راتلونکي ته وایي اسم داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه ده او په اسم کې د 3 زمانو نه یوه زمانه هم نه وي یعنی ماضي حال مستقبل د 3 زمانو نه پکې یوه زمانه هم نه وي لکه رجل معنا ده یو سړی نو دا یو سړی چې دی دا د کې نه ماضي شته نه حال شته نه مستقبل یو سړی حامد دا د یو سړي نوم دی ضربون دا د یو کار نوم دی وهلو ته وایي طیب معنا ده ښه یا پاک هو معنا ده دا ضمیر دی دې ته اسم ضمیر مونږ وایو دا د اسم په ځای استعمالیږي نو دا هم اسم کې راځي نو هو معنا ده هغه یو سړی نو دې کې نه د ماضي ضرورت شته نه پکې د حال شته نه د مستقبل شته انا معنا ده زه دا انا ضمیر دی نو دا هم اسم ضمیر دی دا مونږ اسم ضمیر وایو نو دا ضمایر هم اسمونه دي او دا اسمونه چې دي دا هم اسمونه دي نو ګورئ اسم داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي او په اسم کې 3 زمانو نه یوه زمانه هم نه وي یعنی نه پکې ماضي وي نه پکې حال وي نه پکې مستقبل ماضي تیره شوې زمانې ته وایي لکه رجلون یو سړی حامد یو خاص نوم دی د یو کس ضربون وهل طیب ښه پاک هو هغه یو سړی انا زه اوس د فعل تعریف زده کوو چې څنګه د اسم تعریف دی دقه شان د فعل هم تعریف دی څنګه چې اسم په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه ده داسې دا فعل هم په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه ده نه اسم د بلې کلمې محتاج دی په معنا ورکولو کې او نه فعل د بلې کلمې محتاج دی خو په اسم کې 3 زمانې نه وي او په فعل کې 3 زمانو نه به خامخا یوه زمانه وي په فعل کې به د 3 زمانو نه یوه زمانه وي او په اسم کې به زمانې وغیره نه وي ٹھیک شوه نو د فعل تعریف زده کوو فعل داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي ګورئ اسم داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي او فعل داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي د دې ځای پورې د دواړو معنا دا دواړه تعریف یو شانته شو او د 3 زمانو نه اوس د فعل ګوره اسم چې دی 3 زمانو نه پکې یوه زمانه هم نه وي او فعل کې د 3 زمانو نه پکې یوه زمانه خامخا وي یعنی ماضي تیره شوې حال موجوده او مستقبل راتلونکي لکه ضربه معنا ده هغه یو سړي په تیره شوې زمانه کې وهل وکړه نو دا تیره شوې زمانه ده هغه یو سړي په تیره شوې زمانه کې وهل وکړه ذهبه هغه یو سړی لاړو په تیره شوې زمانه کې یعنی په ماضي کې یعنی په تیره شوې زمانه کې اوس دا یذهبو چې دی یذهبو هغه یو سړی اوس ځي دا د حال معنا ده یا به په راتلونکي وخت کې لاړ شي ٹھیک شوه نو دا خو د فعل تعریفو اسم په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي او 3 زمانو نه پکې یوه زمانه هم نه وي او فعل په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه خو نه وي خو 3 زمانو نه پکې یوه زمانه وي اوس یې دلته موږ له یو نوټ راکړی دی خبرداری راکړی دی وایي که چېرته په کار کولو پوه شي او زمانه پکې نه وي د کار په نوم پوه شو زمانه پکې نه وي نو دا به اسم وي لکه ضربون دا د یو کار نوم دی وهلو نوم دی او نصرون مدد کول سمعون اوریدل ٹھیک شوه نو دا د کار نومونه دي اوس د حرف تعریف زده کوو د حرف داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې یعنی د اسم یا د فعل محتاجه وي اسم او فعل دی به په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي حرف په خپله معنا کې د بلې کلمې محتاجه وي هغه بله کلمه څه ده یا به د فعل محتاجه یا به د اسم محتاجه دا حرف به یا د فعل محتاجه یا به د اسم محتاجه که د حرف سره د فعل یا اسم ونه لګو نو د حرف په معنا به نه پوهېږي نو حرف داسې کلمه ده چې په خپله معنا کې د بلې کلمې یعنی د اسم یا د فعل محتاجه وي لکه د حرف سره اسم یا فعل ملاو نشي که چېرته د حرف سره اسم یا فعل ملاو نشي نو د حرف په معنا انسان نه پوهېږي لکه د من معنا ده نه اردو کې وایي سے او د علا معنا ده باندې اردو کې وایي پر او د فی معنا ده کی اردو کې وایي میں
او د اله معنا ده طرف ته یا پورې دا دوه معنی کوو مونږه. نو دې سره به مونږ د حرف سره به مونږ یو اسم یا یو فعل لګو نو بیا به مونږ د حرف په معنا پوهېږو. اوس من معنا ده نه، اوس دې سره دا اسم المسجد ولګوه، من المسجد مسجد نه یعنی مسجد سے. نو ګوره اوس په معنا د من په د حرف په معنا اوس پوهېږي. من المسجد مسجد نه. ذهب زید الی المسجد، ذهب زید زید لاړو، د ذهب معنا د لاړو او زید معنا د زید. زید لاړو الی المسجد مسجد ته جماعت ته، زید جماعت ته لاړو. ٹھیک شو. نو د اله حرف ته اله، دا اله حرف ته د دې معنا ده تا یا پورې یا طرف ته. نو ګوره د سره هم چې یوم ورسره اسم ولګو، دا یوم ورسره فعل ذهبه ولګو او دا دوه اسمونه زید او مسجد دا دوه اسمونه ورسره ولګو. نو اوس مونږ د اله په معنا پوه شو. اله حرف ته. جلس زید زید کېناستو علی الکرسي په کرسۍ باندې. نو د اعلی حرف ته، د اعلی حرف ته دې سره یو فعل او دوه اسمونه ولګول. نو اوس مونږ د اعلی په معنا باندې پوه شو. ٹھیک شو. نو جلس زید علی الکرسی، زید په کرسی کې ناستو. زید فی المسجد، زید په مسجد کې دی، جماعت کې دی. نو دا فی پکې حرف دی. نو دې سره یو دا دوه اسمونه ولګول. نو اوس مونږ د فی په معنا پوهېږو. د فی معنا ده کې. نو صرف کې کوه په معنا به نه پوهېږي. خو چې د سره د اسم ولګو زید فی المسجد، زید جماعت کې دی، نو اوس په معنا باندې پوهېږي. نو دا زموږ سره د کلمې تعریف و. کلمه معنی والا لفظ ته کلمه وایي. او بیا د کلمې درې قسمونه دي، اسم فعل حرف. د اسم تعریف هم وکړو چې په معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي او درې زمانې هم پکې نه وي، لکه رجل، فرس، قلم، کتاب. او د فعل تعریف، فعل هم د بلې کلمې محتاجه نه وي په خپله معنا کې. او خو دې کې دریو زمانو نه یوه زمانه خامخا وي، یا به ماضي وي، ماضي تېره شوې زمانې ته وایي، یا به حال موجوده وخت ته وایي، او یا به راتلونکي وخت ته وایي، مستقبل ته وایي. دا به دریو زمانو نه به پکې یوه زمانه خامخا وي. او حرف داسې کلمه ده چې د دې معنا د بلې کلمې د اسم یا د فعل د ملاوېدو نه بغیر نه معلومیږي. نو دې سره به اسم یا فعل ملاوي نو بیا به د حرف په معنا پوهېږي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.